حضرت داود علیه السلام خپل بچی ته وصیت وکړ و اے بچیا د زنانه شاته مزل مکوه، د مار شاته مزل کوه، د ازمري شاته مزل کوه، خو د زنانه شاته مزل مکوه. و بیا ته فرمایي چې کتر ازمري شاته مزل کې نو دومره وي چې ستا ځان ته او ستا جان ته به خطرې او به دې خوري مړ بشي. د مار شاته مزل کې نو د مار شاته مزل کې او به دې خوري ستا ځان ته خطر ده او ستا جان ته خطر ده مړ بشي. خو ته د یوې زنانه شاته مزل کاوه، یو زنانه پسې ورپسې شوې، په مینه محبت کې ډوب شوې، نو د ایمان نه به خلاص شي. او ایمان دا لویه سرمایه ده. دې وجې نه زنانو پسې ورپسې کېدل، د زنانو طلب کول دا د ګناه بنیاد دی. تاسې اوس وګورئ، یو څو ورځې مخکې د امریکې نه زنانه راغله، اوس هم دلته را دې خلکو سره د دې پښتنو دې څه نه دي راخستي. څوک راځي تصویرانو سو باسي، څوک څه کوي، څوک څه کوي. ټیک شو ایمان یې راوړ، اوس مسلمانه شوه. نو چې مسلمانه شوه ټیک ټاک خو نه راغلی، نه ټیک ټاک دپاره مسلمانه شوې ده چې ټول راځي، څوک څه ټیک ټاک یې جوړوي، څوک انټرویو یې راځي، چا لاس ورکوي.